بسم الله الرحمن الرحيم. پرون موږ د بسم الله بارک او خاص کر د جار مجرور بارک یو څو خبرې کړې وي. خلاصو اجمالی دا و چې موږ ویلو چې یو مضاف کې به یو قاعده دا وي چې په مضاف باندې به الف لام نه داخليږي. دویم ویلو چې په مضاف باندې به تنوین ناراضي. دریم ویلو د مضاف نه به نون د تثنیه او نون د جمع غرزيږي. دریم ویلو چې مضاف په معنا کې با کا کې کی او را ری راځي. بیا ویلو کړه چې ډیر مضافونه را جمع شي ترجمه به د آخر نکو او هر دویم مضاف چې راځي دا به د ما قبل لپاره مضاف وي او د ما بعد لپاره به د ما قبل لپاره به مضاف الیه وي او د ما بعد لپاره به مضاف یعنی مضاف به هم وي او مضاف الیه به هم وي. بیا جار مجرور کې ویلو جار مجرور کې چې جار مجرور متعلق والی او متعلق په دوه قسمه دي. یو تویل کیږي ظرف لغو بل تویل کیږي ظرف مستقر. بیا ویلو چې ظرف مستقر په څلورو ځایونو کې راځي. یو په زید خبر کې راځي چې کله وی دا پس ته مبتدا نه. دویم به راځي په زید حال کې چې دا کله وی پس د ذوالحال نه. او دریم ویلو دا به راځي په زید صفت کې چې کله وی پس د موصوف نه. دا خبره مونږ پرون کړې وي. الحمدلله رب العالمین. ګورې دې کې لفظي ترجمه د عبارت به کو دا یاد کړئ او به ان شاء الله زه تاسو د فصل خلاصې ویم او عبارت به وایو اسان دې مخکې خبرې خای. الحمدلله رب العالمین. ټول ثنا او صفاتونه ثابت دي خاص الله رب العزت لاله. داسې الله رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دي. نو ګورئ دې کې لله دا معرفه دي او رب العالمین عالمین ته مضاف دي دا معرفه دي. منګو دا قاعده ده چې کمزې کې دواړه معرفي راشي دواړه مذکر وي دواړه واحد وي یعنی په څلورو شیونو کې یو وي د هغه لسنا نو هغه ته موږ موصوف او صفت وایو. نو لله داسې الله له ثابت دي داسې ذات له ثابت دي رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دي. د موصوف صفت په ترجمه کې برازي داسې او په اردو کې برازي ایسا. والعاقبت او خ انجام چې دی د مضاف او د مضاف الیه بل قاعده دا موري چې کله کله د مضاف نه مضاف الیه حذف مضاف او مضاف الیه کې مضاف حذف شي او د مضاف په ځای باندې په مضاف الیه کې الف لام راشي. لکه دیزه کې العاقبت مضاف حذف شوی دی په اصل کې دی حسن العاقبت هغه ښه انجام چې دی یا خیر العاقبت بهترین انجام للمتقین پرهیزګارو لپاره دی. والصلاة والسلام او درود دی وی سلامتی دی وی علی خیر خلقه د الله رب العزت په مخلوقاتو کې په بهترین باندې محمدن چنومی محمد صلی الله علیه وسلم دی و آله او داغه په آل باندې اجمعین په ټولو باندې. اما بعدو فضل بسم الله او د الحمدلله نه بدان کې پویشا ارشدک الله الله رب العزت دی تا ته هدایت وکي یا بل معنی دا د الله رب العزت دی تا په هدایت باندې ثابت وساتي کې این مختصری چې دا یو مختصر رساله ده مضبوط در علم النحو. مضبوط ویل کېږي لیکلو ته. مضبوط معنا شو چې لیکلې شوی دی در علم النحو په علم النحو کې. نحو میر د علم النحو کتاب دی د نحوی لغوي معنا د نحوی اصطلاحي معنا د نحوی موضوع او د نحوی غرض او غایت ان شاء الله دا په شمه کې راځي تفصیلا به وایو. مضبوط د علم النحو چې لیکلې شوی دی په علم النحو کې مبتدیرا کې ابتدا کون کې لرا بعد حفظ مفردات لغت د لغت د مفردات او د حفظ کولو نه پس ترجمه به د اخر نه کو بعد حفظ مفردات لغت
د لغت د مفرداتو د حفظ کولو او د یادولو نه پس و معرفت اشتقاق او دیزه کې بم بعد لفظ ولګي ای و بعد معرفت اشتقاق او پس د پیجاندلو د مصادرونه اشتقاق چې دا لفظ د چانه راوته دی لکه مثال په تور ضربا د ضربن نه جوړ شوی د غرنګ یضربو به د ضربن جوړ شوی الی اخره و معرفت اشتقاق او پس د پیجاندلو د مصادرونه یا د مشتق او د مشتق منهونه و ضبط مهمات تصریف دلته بم لفظ د بعدو ولګي و بعد ضبط مهمات تصریف او د علم الصرف د اهم قواعد یادولونه پس ضبط معنا دا یادول د مهمات معنا دا اهم او د تصریف معنا دا علم الصرف نو معنی دا شول و ضبط مهمات تصریف او د علم الصرف د اهم قواعد او مسائل یادولونه پس فائدہ بسوی د دې علم النحوی نو فرمای با آسانی سره با کیفیت ترکیب کیفیت معنا حالت او ترکیب معنا چې دواو مفردونه یو اسم جوړ شوی وي موصوف صفت دی مبتدا او خبر دی وغیرہ با آسانی سره با کیفیت ترکیب دا مرکبوالی حالات عربی د عربی لفظونو د مرکبوالی حالات با په آسانی سره راهنمایت لار بد تخی بیا وته ګوري با آسانی سره با کیفیت ترکیب عربی دا عربی لفظونو د مرکبوالی حالت کیفیت معنا حالت ترکیب معنا مرکبوالی عربی معنا د عربی عبارت یعنی د عربی عبارت د مرکبوالی حالات به په آسانی سره راهنمایت دا علم النحو بتا تسخی لار بد تخی بیا به دویمه فایده سوی و بزودی او زر تر زره در معرفت اعراب و بنا په پیجاندلو د معرب او د مبنی کی و سواد خواندن او په عبارت ویلو کی سواد معنا سواد اصل کې د صوت نه د دام عبارت ته وای او خواندن ویل کیږي ویلو ته نو سواد خواندن په عبارت ویلو کې توانایی دی حد طالب قوت او ملکه ده کوي توانایی اصل کې ویل کیږي قوت ته خو قوت یو ذهنی قوت وي چې ذهن د سړی مضبوط شي او یو بدن مضبوط شي نو دلته د مراد ذهن دی توانایی دی حد چې طالب په ذهن کې څه درکوي قوت بدل درکوي مهارت بدل درکوي او ملکه بدل درکوي به د عربی په عبارت کې نه خلی نه لیکن بیا وته دا وای چې ای طالب دا خپل کمال نه دی بتوفیق الله تعالی دا به الله رب العزت په توفیق سره وعونه او د الله رب العزت په مدد سره دا خلاصه د دې دا شوله چې په دې کې مصنف رحمه الله د تمهید یو څو خبرې وکړلې او د نحوی فائدې بیان کړل چې کله مبتدی او ابتدا کوونکې طالب العلم سبق تکینی او د مفردات یاد کړی وي او دغه رنګي مصادر پیژاندلی وي او د علم الصرف اهمي مسلې پیژاندلی یاد کړی وي نو په اسانۍ سره به د عربی عبارت ویل او پاغه کې معرب او مبني پیژاندل د الله په توفیق سره د تبداسوي آسان وي ګورې د اول فصل خلاصه دا د اول فصل چې په دې کې به دا ذکر شي چې لفظ په دوه قسمه دی یو مهمل دی او یو موضوع دی مهمل هغه چاته وای چې دا غي څه معنا نه وي او موضوع هغه چاته وای چې دا غ لفظ معنا وي معنادار وي فایده ور کوي اوریدونکو لره نو لفظ په دوه قسمه یو ته ویل کیږي لفظ موضوع او بل ته ویل کیږي لفظ مهمل سره زمون کار نشته موضوع به بیا په دوه قسمه کې یو ته ویل کیږي مفرد او بل ته ویل کیږي مرکب بیا به تاسو وایي چې مفرد په درې قسمه دي اسم متهم وای فعل دی او حرف دی د مفرد به درې قسمونه شي اسم فعل او حرف بیا به تاسو د مرکب تعریف وکي د مرکب به ته دوه قسمونه بیان کی چې یو ته ویل کیږي مفید او بل ته ویل کیږي غیر مفید بیا به تاسو د مرکبی مفید دوه قسمونه بیان کی
چې یو ته ویل کېږي جمله خبریه او بل ته ویل کېږي جمله انشائیه. دا د اول فصل خلاصه شوله. په اسانه باندې داسې یاده کړئ چې لفظ په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي لفظ موضوع، بل ته ویل کېږي لفظ محمل. محمل سره امکار نشته، بې معنا لفظ دی. موضوع په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي مفرد، بل ته ویل کېږي مرکب. بیا لفظ مفرد چې دی په درې قسمه دی، اسم، فعل او حرف. بیا مرکب چې دی دا په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي مفید او دویم ته ویل کېږي غیر مفید. بیا چې کوم مفید دی د دې به تاته دوه قسمونه بیان کی. یو ته ویل کېږي جمله خبریه، بل ته ویل کېږي جمله انشائیه. اوس تفصیلي خلاصه واورئ. مفرد وای هغه چاته وای مفرد چې هغه دلالت کوي په یو معنا باندې. مفرد هغه چاته وای چې دلالت کوي په یو معنا باندې. او دویم نوم یې دی کلمه. دغه مفرد ته سم وای، کلمه ورته هم وای. نو مفرد او کلمه دواړه یو شی دي. کلمه هغه چاته وای چې په یو معنا باندې دلالت کوي. مفرد هم هغه چاته وای چې په یو معنا باندې دلالت کوي. بیا د کلمې درې قسمونه دي. یو د اسم، بل د حرف او بل د فعل. اسم هغه کلمې ته وای چې په خپل داسې معنا باندې دلالت کوي چې په هغه معنا په دلالت باندې دا اسم بلې کلمې ته محتاج نه دی او د دریو زمانو نه یو زمانم په دې کې موجود نه وي. او فعل هغه چاته وای چې په خپل معنا ورکولو کې خو چاته محتاج نه دی، لیکن په زمانو کې د دریو زمانو نه یو زمانې ته څه دی محتاج دی. او حرف هغه دی چې محتاج دی، بغیر د اسم یا د فعل د ملاوولو نه د دې خپل سمانا کامله نشته دی. بیا مرکب هغه چاته وای چې دا یو ځای شوی وي د دوو مفردونه. مرکب هغه چاته وای چې دا یو ځای شوی وي او جوړ شوی وي او حاصل شوی وي د دوو مفردونه یا د دوو کلمونه. بیا مرکب په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي مفید او بل ته ویل کېږي غیر مفید. د مفید خپل معنا د فایده ورکوونکې او چې غیر مفید شنو معنی څه شوله فایده نه ورکوونکې. نو مرکب مفید هغه مرکب ته وایي چې ویونکې په دې باندې خبره وکړي، په ویونکې په دې باندې تلفظ وکړي او خاموش شي، او کم چې مخاطب دی اوریدونکی دی هغه ته پورا د کمی واقعي خبر یا د کم شي طلب معلوم شي، نو دې ته ویل کېږي مرکب مفید. لکه ټول ورځ وایه زید څوک په معنا باندې نه پوهېږي، او که دا دی ویلي چې زید قائم زید ولاړ دی، یا اشربن الماء ما باندې اوبه وڅښه، بیا معنا باندې څه شو دا کلامي مفید شو. نو مرکب مفید هغه چاته وای چې ویونکې په هغې باندې تلفظ وکړي او پس د تلفظ نه خاموش شي او اوریدونکي ته د کمی واقعي خبر او یا د کم شي طلب څه شي معلوم شي، هغې ته ویل کېږي مرکب مفید. د مرکب مفید دویم نوم دی مرکب تام، او دریم نوم دی جمله، او څلورم نوم دی کلام. نو یو مرکب مفید دویم څه شو مرکب تام، دریم شو جمله او څلورم شو کلام. نو بیا به تاته ووایي چې دا جمله او دا کلام دا په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي خبري او بل ته ویل کېږي انشائي. دا د پیله فصل څه شوله خلاصه. دویم فصل کې به تاته د اقسام چې کوم په مرکب مفید دوه قسمونه تا ویلو خبریه او انشائیه، دا هغې دوه قسمونه به تاته بیان کی چې تا ویلو یو جمله خبریه ده او بله جمله انشائیه ده. نو په دویم فصل کې به تاته د جملې خبریه تعریف او د هغې اقسام او د جملې انشائیه تعریف او د هغې اقسام او یو به تاته څه ذکر کی فایده. درې شیونه به شي په دویم فصل کې، د جملې خبریه تعریف او د هغې اقسام، د جملې انشائیه تعریف او د هغې اقسام، او یو به تاته څه ذکر کی فایده. نو تاته به ووایي چې جمله خبریه هغه چاته وایي چې د هغې ویونکي ته نسبت د دروغو او د رښتیاو کېدلی شي، هغې ته څه ویل کېږي جمله خبریه. جمله خبریه هغه چاته وایي چې د هغې ویونکي ته د هغې قائل ته نسبت د دروغو او د رښتیاو
کېدلی شي، یعنی هغه ته په دې صفت سره موصوف کولی شي چې ته دروغ وې او ته رښتیا وې. هغې ته ویل کېږي جمله خبریه. بیا جمله خبریه په دوه قسمه ده، یو ته ویل کېږي جمله اسمیه او دویم ته ویل کېږي جمله فعلیه. جمله اسمیه هغه چاته وایي چې اول جز د هغې څه وي؟ اسم وي، که دویمې فعل وي او که دویمې اسم وي. د دویم سره زمونږ کار نشته، خو دارومدار د جملې اسمیه او د جملې فعلیه په اول لفظ باندې دی. که اول لفظ اسمو موږ به وایو دا جمله اسمیه ده، او که اول جزء فعل نو موږ به وایو دا جمله فعلیه ده. لکه زید عالم، یا زید قائم، یا زید علم، یا زید قام. زید قائم دواړه جزونه څه دي؟ اسم دي. او زید قام اول جزء اسم او دویمه فعل. او د جملې فعلیه مثال بدل درکې، لکه ضرب زید، اکل زید، ذهب زید وغیره. دي ته څه ویل کېږي؟ جمله فعلیه، ځکه چې اول جزء سره راغلی دی فعل. نو د جملې اسمیه اول جز ته مسند الیه هم وای او مبتدا وته هم وای. مبتدا وته ځکه وای چې دا په شروع کې راغلی، دا په شروع کې راغلی ځکه وته څه وای؟ مبتدا. نو دا قاعده به د دې نه راووتله، په کوم عبارت کې چې په شروع کې اسم راغلی وي او هغه اسم مرفوع وي هغې ته به موږ څه وایو؟ مبتدا. خو چې معرفه وي ښه چې څه وي؟ او جمله فعلیه هغه چې په شروع کې فعل راغلی وي هغې ته به موږ څه وایو؟ جمله فعلیه. نو د جملې اسمیه اولنی جز ته مبتدا هم وای او مسند الیه ورته هم وای. مبتدا ورته ځکه وای چې په کلام د شروع کې راغلی، او مسند الیه ورته ځکه وایي چې دې ته نسبت کړی شوی دی د خبر. لکه زید قائم، د قیام او د ولاړې نسبت چاته شوی؟ زید ته. نو مسند هغه چاته وای چې د هغې نسبت کړی شوی وي، او چاته چې شوی وي هغې ته څه وایي؟ مسند الیه. نو مبتدا مسند الیه شوله او خبرې څه شی شو؟ مسند. د جملې فعلیه اول جز ته مسند وای او دویم جز ته مسند الیه وای. دا د هغې الټه دی، ځکه چې د فعل نسبت کړی شوی وي چاته؟ اسم ته او فاعل ته. لکه ضرب زید، زید وهل کړي، نو د وهلو نسبت چاته شوی؟ زید ته. نو ضرب فعل شو، دویم نوم یې مسند شو، او زید فاعل شو او دویم نوم یې مسند الیه شو. په دې منځ کې به تاسو ته هغه فایده بیان کړي چېرې دا مسند چاته وای او مسند الیه چاته وای. نو دا به ته دا فایده بیان کړي چې مسند خو یو حکم دی، لکه ضرب یو حکم دی، او زید چې دی دا هغه دی چې په ده باندې د ضرب دا حکم موږ لګولی دی چې ضرب چا کړی دی؟ دا زید کړی دی. نو ضرب مسند دی او حکم دی، او زید چې دا مسند الیه دی ځکه چې په ده باندې څه شوی دی؟ حکم شوی دی. نو قاعدې ته دا راووتله چې اسم مسند هم کېدلی شي او مسند الیه، ځکه چې اسم په خپله معنا کې هېڅ چاته محتاج نه دی. نو دا مسند هم کېدلی شي او مسند الیه هم کېدلی شي. او فعل چې دی د معنی په لحاظ سره بل چاته خو محتاج نه دی، لیکن زمانې ته څه دی؟ محتاج دی. نو دا مسند کېدلی شي او مسند الیه نشي کېدلی. او هر چې حرف دی نو هغه محتاج دی، هغه نه مسند کېدلی شي او نه مسند الیه. بیا به تاته وایي جمله انشائیه. انشائیه خپله لغوي معنا د ایجاد ما لم یوجد یا اثبات ما لم یثبت، ثابت کول د هغه شي چې هغه مخکې ثابت نه وي، یا ایجاد ما لم یوجد وجود ورکول د هغه شي چې مخکې موجود نه وي. لکه اوس نشته دی وهل او نه وهل، هېڅ نشته. زه تاته ویم اضرب، معنا دا ده چې د دې وهلو له وجود ورکه. د وسه پورې وهل نه او اوس یې ته څه که؟
پیدا کا. نو دې ته څه ویل کېږي؟ انشاء. او اصطلاحي تعریف دا د اصطلاحي تعریف چې د هغې ویونکي ته د دروغو او د رښتیاو نسبت نه کېږي، یا خالصتا رښتیا وي او یا خالصتا څه وي؟ ټیک شوله، دواړه پکې نه جمع کېږي، د شک اعتبار پکې نشته دی، گپ شپ او مذاق پکې نشته. نو د دې یو څو قسمونه دي. اول به تاته ووایي امر. امر په لغت کې وایي حکم کول. امر په لغت کې وایي حکم کول، او په اصطلاح کې وایي چاته د څه خبرې د کولو حکم کول چې ته دا کار وکړه. دې ته څه ویل کېږي؟ امر. لکه اضرب. اضرب معنا دا ده چې زه ستانه د ضرب کولو څه کومه؟ طلب کومه. زه ستانه د ضرب کولو طلب کوم. دویم به تا ته ووایي چې انشاء نهي. د انشاء دویم قسم نهي. د هغې مثال بدله درکې لا تضرب. معنی دا ده چې د نهي خپله معنا ده ځان حصارول، روکنا، اپنے آپ کو روکنا، یا مخاطب کو کسی فعل کی کرنے سے روکنا. لکه لا تضرب معنی دا ده چې زستانه طلب کوم د ضرب د نه کولو. اطلب منک ترک الضرب، زستانه طلب کوم د پرېښوستلو د وهلو، چې وهله مه کوه. پوه شوئ په تعریف؟ اطلب منک ترک الضرب. ګوره امر ضد دی که نه؟ امر کې به داسې شي چې اطلب منک فعل الضرب، او دې کې به دا شي چې اطلب منک ترک الضرب. ٹھیک شو؟ دریم قسم براشي پکې استفهام. استفهام یستفهم استفهام، پوهه طلب کول. یو سړی ناپوهه دی، د یوې خبرې پته ورته نشته، د مخاطب د ماضي زمانه کې تپوس کوي، ځان ته پوهیږي، یا ته د حال باره کې تپوس کوي، او یا ته د استقبال او د روانې زمانې په باره کې څه کوي؟ تپوس کوي. لکه هل ضرب زید، آیا زید وهل کړیو؟ د ماضي په باره کې. ټیک شو؟ آیا زید وهل کړیو؟ نو هغه به ورته یا نعم کوي او یا به ورته لا کوي. دویم د حال په باره کې تپوس کوي، لکه ازید قائم، آیا زید ولاړ دی؟ نو هغه به ورته یا په نعم جواب ورکوي یا به ورته په لا باندې. دغه رنګ یا د استقبال په باره کې کوي، اتضرب زیدن، آیا ته به زید وهي؟ اتضرب زیدن، آیا تو زید کو مارے گا؟ پوه شوئ؟ د استقبال په باره کې څه کوي؟ سوال کوي چې ته به پر روان وخت کې څه کوي؟ زید به وې او که به نه وې. څلورم براشي تمنی. څلورم براشي تمنی. د تمنی خپله معنا ده ارزو کول. د تمنی خپله معنا ده ارزو کول، او دا هغه جمله انشائیه ده چې د دې په ذریعې سره د خپل ارزو څه کېږي؟ اظهار. د دې په ذریعې سره څه کېږي؟ اظهار. او دا په هغه شیانو کې کېږي چې هغه محبوب وي. هغه څه وي؟ محبوب وي، ستا خوښ وي. ستا خوښ نه وي نو په هغې کې تمنا نه کېږي. ٹھیک شو نه؟ اگر چې د هغې حصول ناممکن وي، اگر چې د هغې حصول څه وي؟ لکه کافر به د قیامت پر ورځ وایي کن یا لیتنی کنت ترابا، کاش چې موږ څه شی شوي وي؟ خاورې شوي وي، لیکن خاورې کېږي به نه. الله رب العزت به ژوندي کړي او په جهنم کې به څه کوي؟ سیزي وي. ٹھیک شوله؟ دې ته ویل کېږي تمنی. بل قسم راضی پسې ترجی. ترجی ویل کېږي امید کول. ترجی ویل کېږي امید. د دې په ذریعې سره د خپل امید څه کېږي؟ اظهار. او دا په هغه شیانو کې کېږي چې د هغې حاصلول څه وي؟
ممکن وي داغه حاصله ول سوي ممکن وي که محبوب وي او که محبوبه ګوره الټه دی خی په تمنی په هغه شیانو کې کیږي چې هغه سوي محبوب وي اگر چې داغه حاصله ول ناممکن وي لکه یو سپینګیری سره په خپل بوډاتوب کې وای لیت الشباب يعود او یا یو بوډۍ وای چې لیت الشباب يعود کاش په غلطوبه واپس راغلی وي بیا راځي ناراضي نو دا په کومو کې شوله حاصلېدل ناممکن دي لیکن په هغه شیانو کې چې هغه څه دي محبوب دي او خوښ دي او ترجیح په هغه شیانو کې کېږي چې د هغې حاصلول خو ممکن دي خو که محبوب وي او که محبوبه نه وي ٹھیک شو بالقسم براشي عقود جمع د عقدن دا او عقد ویل کېږي غوټه ورکول تړل چې پښتو کې وته وایي غوټه ورکول ټیک شو نه غوټه ورکول او تړل دواړه یو شی دي ټیک شو نه او په اصطلاح کې د دې په ذریعې سره څه کېږي خرید او فروخت د کمی معاملې کمه معامله کول کمه معامله توی کول په خپل منځ کې لکه خاون او ښځه چې نکاح کوي نو دې تم څه ویل کېږي عقود دې تم څه ویل کېږي عقود ځکه چې ښځه خاون وتړي او خاون د ځان سره ښځه ټیک شو نه دغه ښځه بیا به ځان له بل خاون د دغه خاون په موجودګۍ کې نشي کولی نو عقود ورته وایي ټیک شوله دقه رنګې خرڅول او اخیستل یو سړي په بل باندې کتاب خرڅ کو نو د خرڅونکي د اخیستونکي وتړو چې ته به ماله پیسې راکې او د اخیستونکي د خرڅونکي وتړو چې ته به ماله کتاب راکې پوه شوئ بل قسم بیا راشي ندا ویل کېږي آواز کولو ته ندا په لغت کې څه ته وایي آواز کولو ته او په اصطلاح کې څه ته وایي څوک خپل طرف ته څه کول متوجه کول څوک خپل طرف ته څه کول دی دا توجه عامه ده که دا توجه وجهن وي او که دا توجه قلبن وي که مخامخي مخ ځان ته متوجه کې مخې ته د ناست دی خو شاته ګوري یا بل طرف ته ګوري نو ته ورته وې پلان کیا صحیح شوله د اواز یې له څه نه وکړو چې ما ته ګوره ټیک شوله کله کله داسې ګوري چې تا ته به مخامخ ګوري خو دهان او د زړه توجه بیا تا ته نه وي نو ته به ورته اواز وکړي چې ویښ شه ما ته ګوره ټیک شوله دې ته توجه یا وجهن او یا قلب ټیک شوله کله کله توجه حقیقتا وي او کله کله توجه حکمن وي کله کله توجه څه وي حقیقتا لکه انسان ته آواز کې چې یا زیدو یا فاطمتو یا عائشتو نو دې ته څه وایي توجه حقیقتا کنه او کله کله توجه څه وي حکمن توجه کله کله څه وي ګډو بیزو تم دا شپونکي آوازونه کوي که نه نو هغه خو څه اوري خو توجه حقیقتا ده که حکمن ده پوه شولې د الله چې چاته आवाज کوي هغه توجه حقیقتا ده لکه الله ځمکې ته وایي کنه یا ارض ابلعي ماءک ویا سماء اقلعي ځمکې ته الله متوجه کړي ندای ورته کړی او اسمان ته کړي پوه شولې پې مخاطب کړي دي که نه نو هغه حقیقتا دی ځکه چې موږ او تاسو خو نه پوهېږي او هر یو شي باندې د الله رب العزت څه شته دی ندام وپېژاندله که نه خجی بل ور پسې راځي په ندا پسې قسم سبا ور پسې راشي قسم خپل معنا ده د الله په نومونو باندې په کم یو نوم باندې څه خوړل قسم د څه دپاره چې خپله کومه خبره دی ده چې هغه د مخاطب په زړه کې پرېوځي او هغه ستا په خبره باندې څه وکړي یقین یعنی اپنی بات کو کیا کرنا مضبوط اور پکا کرنا دې ته څه ویل کېږي قسم خو قسم به خالص د الله په ذات او د هغه په صفتونو باندې خوري په بل چا باندې خوړلې چې ستا په سر مې دې قسمي او ستا په حسن مې دې قسمي دا قسمونه
او د الله او د الله د رسول می په باندې سوي نو رسول پکې نشته خی قسم به بچا خورو الله بغیر د ضرورت به هم نخورو ښه او کنه په دې پوه شوئ. بیا ورپسې راځي عارض. عارض په لغت کې ویل کېږي پیش کول. عارض په لغت کې څه ته وایي؟ پیش کرنا. او په اصطلاح کې وایي څوک په څه خبره باندې تیزول، چاله په یو کار باندې ډاډګیرنه ورکول. किसी को किसी बात पर उबारना, तेज करना, बारांगेख्ता करना. ठीक शोला लका अला तंजिलु बिना तज अला तंजिलु तजमुंग सरा वलिरानली फतुसीब खैरा ता तबसरी सीदलेवे खैर रसीदलेवे नحو बरी اوریدलेवे. ठीक शोला बल राजी تعجب. تعجب خپل معنا ده حیرانی ظاهرول. او په اصطلاح کې وایي په داسې یو خبره باندې حیرانته ظاهرول چې د هغې سبب معلومه نه وي. سبب معلومه نه وي. ټیک شوله. یو ملګری دی د ښه ښایسته خوبصورت او څه وخت پس دی ولیدو او ته ما اقبحک دا چې شي داسې بدرنګ کړی. ټیک شوله. نو ته د سبب ته پوس کې که نه نو هغه به ته څه وایي چې زه بیمار شوی وم، یا مې زیړی تېر کړی خدای دې نه کړي. ټیک شوله. یا مې بل یو مرض تېر کړی زه هغې څه کړلی یم داسې. ټیک شوله. یا بدرنګ او بیا ښایسته شوی نو ته دې ته پوسې ما احسنکه څومره ښایسته یې دا څه شي ښایسته کړی. ټیک شوله. نو هغه به وایي چېرته تللی وم بیوټي پارلر له. ټیک شوه. پوه شوی دې په خلاصه باندې. نو د اول فصل خلاصه دا شوله چې لفظ په دوه قسمه مفرد او موضوع او مهمل. بیا موضوع په دوه قسمه مفرد او مرکب. د مفرد درې قسمونه اسم فعل حرف. د مرکب دوه قسمونه مرکب مفید او مرکب غیر مفید. بیا د مفید دوه قسمونه جمله خبریه او جمله. د فصل دوم خلاصه دا شوله چې جمله خبریه تعریف او داغي اقسام، د جملې انشایی تعریف او داغي اقسام، او یو به پکې څه ذکر شي فایده. اوس عبارت ته ګورئ. فصل بدان کې لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است. پویاشا لفظ مستعمل هغه لفظ چې استعمالیږي یعنی موضوع دی در سخن عرب د عربو په جبه کې د عربو په کلام کې بر دو قسم است. په څو قسمونو دی؟ په دوو قسمونو. مفرد و مرکب. یو ته وایي مفرد او بل ته ویل کېږي مفرد. لفظي باشه د مفرد داسې لفظ دی تنها چې یوازې دلالت کند دلالت کوي بر یک معنا په یوه معنا باندې. مفرد هغه چاته وایي چې ځان له په ځان له په یو معنا باندې څه کوي. و آن را کلمه ګویان دي ته سم وایي. و کلمه برسې قسم است. کلمه په څو قسمونو ده؟ و مفرد برسې قسم است. مفرد هم په څو قسمونو دی؟ ځکه چې مفرد او کلمه دواړه څه دي؟ یو شی دي که نه؟ کلمه په درې قسمونو شوله، مفرد به په څو قسمونو وي؟ په درې. پوه شوئ؟ لکه رجلون. لکه رجو دا دلالت کوي یو سړی. ټیک شوله. او فعل لکه ضربه. خدا خبره یاد وساتئ چې په ضربه کې زمونږ وهل مراد دي. د ضربه دا معنا نه ده مراد چې وهل کړي و هغه یو سړي په تېره شوي زمانه کې دا خو مرکب شو. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ د دې ضربه د مثال ورکولو نه زمونږ مراد معنا مصدري ده. ښه په دې کې چې کومه مصدري معنا موجوده ده چې هغه څه دي؟ وهل او مار نه. اقا معنا زمونږ څه ده؟ پوه شوئ؟ وحرف دویم څه دی؟ حرف. چون حل من وغیره. چنانکه د تصریف معلوم شده باشد لکه څنګه چې معلومه شوې ده تاسو ته په علم مصرف کې. چنانچه لکه څنګه چې در تصریف په علم مصرف کې معلوم شده تاسو ته شوې ده. اما مرکب هر چې مرکب دی لفظي باشد. مرکب هغه لفظ توای که از دو کلمه چې د دوو کلمو نه یا بیشتر حاصل شده باشد یا د دوو کلمو د زیاتو نه څه شوی وي
حاصل شوی وي او مرکب بردو ګناس او مرکب په څو قسمونو دي یو ته ویل کېږي مفید او دویم ته ویل کېږي غیر مفید مفید آنس مفید هغه ته وایي چې چون قائل برآن چې ویون کې په هغې باندې سکوت کند خاموش شي سامع را اوریدونکي ته خبرې د کمی واقعي خبر یا طلبې یا د څه شي طلب معلوم شوه څه شي نګوره په خبري کې اشاره شوله چې د مرکب یو قسم جمله خبریه ده ټیک شوله او په طلب کې اشاره شوله چې د جملې مرکب مفید یو قسم څه دی جمله انشائیه پوه شوئ و ان را جمله گویان مرکب مفید تسم وای جمله و کلام نیز او سم وتوای او مرکبی تام وتا هم وای پس جمله بر دو قسم است پس جمله په دو قسمونو ده خبریه و انشائیه یو ته ویل کېږي خبریه او بلې ته ویل کېږي اوس دا بل فصل د دقې د اخر ته تړلی دی دا کې خبریه او انشائیه باندې ختم شو کن دلته به د خبریه او د انشائیه نه څه کېږي شروع کېږي بدان کې پوه شه جمله خبریه آنه جمله خبریه هغه چاته وایي چې قایل اش بران سکوت کند کې قایل اش را چې ویونکي لره بصدق د رښتیاو سره وکذب او د دروغ سره صفت توان کرد موصوف کولی شي صفت توان کرد موصوف کولی شي یعنی هغه ته د دروغ او د رښتیاو نسبت و آن بر دو قسمه داغی دو قسمونه دی اول آن کې اول هغه دی چې جزء اولش اسم باشد چې دغه جمله خبریه اول جزء وي و آن را جمله اسمیه گوین هغه ته به موږ وایو لکه زید عالم زید دانا زید څه دی پوهه دی نو زید شو مبتدا او عالمون یې څه شو نو زید مفرد دی که مرکب مفرد دی که نه او د مفرد څو قسمونه دي درې یو د اسم فعل او حرف نو دا پکې کم یو شو اسم پوه شوئ پې نو زید لفظ موضوع مفرد اسم پوه شوئ او عالمون مفرد دی که نه دی نو عالمون لفظ موضوع مفرد اسم پوهېږئ په دې باندې نو زید لفظ موضوع مفرد اسم مبتدا ٹھیک شوله او عالم لفظ موضوع مفرد اسم خبر بیا چې مبتدا او خبر را ټول کو نو موږ به وایو چې دا جمله اسمیه خبریه مرکبی مفید پوه شو پې شروع نه چې کوم منتر دی او قصه ده دا به ټوله یادوئ انشاءالله په ورور باب کې بیا زیادت راځي پوه شوئ جزء اول است مسند الیه است اول جزء څه شی دی مسند دی و آن را مبتدا گوین هغې ته څه وایي مبتدا و جزء دوم مسندات او دویم جز مسند دی و آن را خبر گوین او هغې ته څه وایي دوم آن کې دویم هغه قسم دی چې جزء اولش فعل باشد چې اول جز د هغې څه وي فعل وي و آن را جمله فعلیه گوین او هغې ته څه ویل کېږي جمله فعلیه لکه ضربا زیدون ضربا لفظ موضوع مفرد فعل لفظ موضوع مفرد فعل زید لفظ موضوع مفرد اسم پوه شولی پی نو ګوره دای څه شو فاعل ضربا لفظ موضوع مفرد فعل مسند ٹھیک شوله زید لفظ موضوع مفرد اسم مسند الیه فاعل فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه مرکبی مفید بزد زید نه مارا زید وحل وکړ ٹھیک شو و اولش مسند است اول جزء اول مسند دی و آن را فعل گوین هغې ته فعل وای و جزء دوم مسند الیه است او جزء دویم څه دی مسند الیه دی و آن را فاعل گوین او هغې ته څه وایي اوس دته هغه فایده بیانوي بدان کې مسند حکم است مسند چې دا حکم دی او مسند الیه آن چې برو حکم کند او مسند الیه هغه چاته وایي چې برو چې په هغې باندې حکم کند څه کېدلی شي حکم اسم مسند او مسند الیه توان بود اسم مسند او مسند الیه کېدلی شي و فعل مسند باشد فعل مسند کېدلی شي و مسند الیه نه توان بود او مسند الیه نشي واقع کېدلی و حرف نه مسند باشد و نه مسندونه بدان کې پوه شه جمله انشائیه آنه جمله انشائیه هغې ته وایي چې قایله چې ویونکې د هغې چې ویونکې د هغې ته به صدق و کذب صفت نه توان کړ
چې داغي ویون کې ته نسبت د دروغ او د رښتیاو نشي کېدلې یا نسبت د دروغ او د رښتیاو سره نشي موصوف کېدلې. وان بر چند قسمه داغي یو څو قسمونه دي. یو د امر لکه اضرب. اضرب لفظ موضوع، لفظ موضوع مفرد فعل امر. ٹھیک شو. او انت ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم فاعل. نو فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه امریه انشائیه مرکبی نو فی شو کنه. ونهی چون لا تضرب نو لا لفظی موضوع مفرد حرف. ٹھیک شو نا. لفظ موضوع مفرد حرف. او تضرب لفظ موضوع مفرد فعل. ٹھیک شو نا. انت ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم فاعل. ٹھیک شو. فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه ناهیه انشائیه مرکبی. و استفهام لك هل ضرب زيد هل لفظ موضوع مفرد حرف. ضرب لفظ موضوع مفرد فعل او مسند. ٹھیک شو. زيد لفظ موضوع مفرد اسم مسند الیه فاعل. فعل سره د فاعل جمله فعلیه استفهامیه انشائیه مرکبی مفید. کوم یو ګور دستا په اخري کوم کلاس ولې وتمني چون لیت زیدن حاضر. لیت لفظ موضوع مفرد حرف مشبه بالفعل. ٹھیک شو. زیدن لفظ موضوع مفرد اسم. لفظ موضوع مفرد اسم دا اسم د چا شو د لیت. حاضر لفظ موضوع مفرد اسم خبر. لیت سره د خپل اسم او د خبر نه جمله اسمیه. جمله اسمیه تمنیه انشائیه مرکبی مفید. وترجی لك لعل امرا غائم. لعل لفظ موضوع مفرد حرف مشبه بالفعل. امرا لفظ موضوع مفرد اسم لعل. او غائب لفظ موضوع مفرد اسم خبري لعل. عقول لك بعت واشتريت. او ندا لك یا الله چیرتم چې ندا راځي دا غي د پاره به منګه قشر وباسو ادعو صبر وباسو لا ادعو لك یا حرف نداء قائم مقام ده. ادعو لفظ موضوع مفرد فعل. او انا ضمیر پکې څه دی فاعل. او لفظ د الله چې دا څه دی ګوري دا لفظا مرفوع دی خو محلا څه دی منصوب دی. ها دی باندې چې دا رفع راغلی د مبني د وجه نه پر راغلی ندا کې به ان شاء الله رسته راشي. خدا په اصل کې څه دی مفعول دی مفعول. ٹھیک شو. نو ادعو فعل فاعل او مفعول به جمله فعلیه ندائیه انشائیه مرکبه. وعرض لك الا تنزل بنا فتصيب خيرا. الا حرف تنبيه یا حرف عرض یا حرف تحضيد ټول نمونه دي. ٹھیک شو. تنزلو لفظ موضوع مفرد فعل.
انت ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم فاعل با جارا او لا چی شه دی نو جار مجرور دا ظرف لغو متعلق شو ترچا پوری تنزلو پوری ٹھیک شو نا نو تنزلو فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل متعلق نه دا جمله فعلیه عرضیه انشائیه عرض ٹھیک شو دی انشاء کې به یو قاعده یاد کړئ چې امر د پاره کله کله راځي جواب امر د نهي د پاره راځي کله کله جواب نهي د استفهام د پاره راځي کله کله جواب استفهام د تمنی د پاره راځي جواب تمنی د غرنګ ترجی د پاره راځي جواب ترجی او د غرنګ د عرض د پاره راځي کله کله جواب عرض د ندا د پاره راځي جواب ندا د قسم د پاره راځي جواب قسم نو ګوره دا الا تنزل بنا دا څه شو عرض نو فا جواب عرض فا او دا هغه فا چې د دینه پس مقدر وي انا نو دام د سره یاد کړئ چې په جواب عرض کې کوم فا راځي د هغه فا نه وروسته ان مقدر وي او فعل مضارع له صور کوي نصب نفا جواب عرض تصيب لفظ موضوع مفرد فعل انت ضمیر پکې څه دی لفظ موضوع مفرد اسم فاعل فعل سره خپل فاعل او خيرا ولا څه دی مفعول به فعل فاعل او مفعول به جمله فعلیه جواب عرض جواب عرض د خپل جواب عرضنا جمله فعلیه عرضیه انشائیه مرکبی وقسم لك بالله لأضربن زيدا واو قسمیه جاره واو لفظ موضوع مفرد حرف جاره قسمی یا لفظ الله لفظ موضوع مفرد اسم مجرور ٹھیک شو نا جار مجرور دی لبا متعلق سره باسو اقسمو نو اقسمو لفظ موضوع مفرد فعل انا ضمیر پکې فاعل او دای څه شو متعلق کنا نو فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل متعلق نه دا جمله فعلیه قسم لام تاکیدیه اضربن لفظ موضوع مفرد فعل او انا ضمیر پکې فاعل او زیدن ولا نو فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول نه جمله فعلیه جوابی قسم سره د خپل جواب قسم نه جمله فعلیه قسمیه انشائیه مرکب مفید والتعجب لك ما احسنه واحسن به الاول د ما احسنه ما په معنا د ایو شیء نو ایو مضاف او شیء دا مضاف الیه مبتدا دا بچی شي مبتدا نو ما په زید رفع کې راغلی ځکه چې دا سواقع ده مبتدا او مبتدا منصوبه وی که مجروره مرفوع او شابه ٹھیک شو نا نو احسن لفظ موضوع مفرد فعل او هو ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم هغه څه شو فاعل او ها ضمیر لفظ موضوع مفرد اسم مفعول به فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول نه دا خبر شو د پاره د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه تعجبیه انشائیه مرکبی او احسن دا په اصل کې صيغه د امر ده لیکن په معنا د ماضی سره ده چې احسن ده ٹھیک شول او با پکې زائده ده با پکې څه ده زائده ده او ها ضمیر چې دی د فاعل دی ښا نو دا با چې تلری کې دا فاصل کې داسې دی چې واحسن بزیدن نو د زید نه چې دا با لري کې نو دا به څه شي فاعل الک کفا بالله کفا من سوایو الله کافی دی نو دا کفا د پر فاعل څوک دی الله د قرنګ د دی احسن د پر فاعل څوک دی دا ها دا ټیک شو نه نو احسن په معنا د احسن سره فعل با پکې زائده او دا هاي څه شول فاعل چې مرجع ولرو باسو نو فعل فاعل جمله فعلیه تعجبیه انشائیه مرکبی مفیده وفي